ګرمي مې کېږي. تاسو خپله ووایئ د نور ته مونږ ټینګېدی شو د ګرمۍ؟ یاره لږ پکې د بازاره پورې مزل وکړو نو پوکي وو چې اوه خوله د نن ګرمي زیاته د نور تیز دی. په دې ځمکه باندې خپې نه شو خوی نو د جهنم هغه اور سره به څه کوو؟ د جهنم هغه عذاب سره به څه کوو؟ هغې ته به مونږ ټینګ شو؟ یقینو کې نه شو ټینګېدی. اخرت له تیاري پکار ده. مونږ دومره په غفلت کې پراته یو چې بس دنیا وخوړو، دنیا دنیا دنیا. پیغمبر وی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. وی دا دنیا چې د وی دا د مؤمن د پاره یو قیدخانه ده. قیدخانه کې چې ته پاتې کېږي ته به د هر څه پابندي ساتې. که ته دا قیدیان وګورې د جیل کې چې وي نو دوی خپله مرضي کولی شي؟ نشي کولی. چې څه انسټرکشن هغې ته جاري کېږي، څه حالات دي ته قوانین جوړېږي نه دي په هغې باندې عمل کوي. نو مونږ ته چې قرآن څه عمل پرېښی دی، حکم د څه دی الله طرف نه، په هغې باندې به عمل کوم. ما ته چې په حدیثو کې څه خبره راغلې زه په هغې باندې عمل کوم. صرف د دنیا زندگی بدان له هغه نه کوم چې یاره ده جنت الکافر. کافر دپاره جنت ته دې دپاره ویلی شوی دی چې څه مرضي وي. جنت کې د انسان څه مرضي وي هغه به کوي. وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی زما مدد روح القدس کوي. صحابه تپوس کی څوک مراد دی؟ وی جبرائیل امین مراد دی. او وی اوس راله جبرائیل امین راغو، روح القدس راغه. وی زما پړه کې یو خبره واچوله. صحابه یا رسول الله څه خبره ده؟ وی دا خبره راته واچوله وی دنیا کې چې انسان ته کله رزق ملاویږي وی تر څو پورې د خپل رزق نه وي ختم کړی د مرګ نه راځي. او وی دا رزق انسان پسې داسې ګرځي چې څنګه مرګ ورپسې ګرځي. څوک د خپل مرګ نه خبر دی؟ نه دی خبر دی. نو بیا غلطه ولې کو په دې دنیا کې؟ په الله باروسه ولې نشته چې حرامې کو؟ نن راته یو کس خبره کوله، یو افسر یادولو وی څه د پاسه 1 ارب روپۍ هغه کمیشن واخیسته. نن راته خبره کوله او هغه کمیشن چې اخیستی هم دی نو په دوبۍ کې چېرته میټینګ و هغې کې یې واخیستو، لیکلې وکړه نو د حکومت لوی عهدهدار هم په هغې کې میلوو. ما ورته وی چې یاره انسان چې څنګه تکل کوي الله وایي چې څه دې په نصیب کې بدله در کوم، خو دا لاره ستا ده. دا رزق د ده په قسمت کې و خو د لاره غلطه استعماله که. حالان کې دا به د سمم استعمالولی شو، دله به الله په سمم ورکړو. یو بل کس باره کې راته وی هغه 50 کروڑ روپۍ رشوت اخیستی دی. 2 ښځې دي، د دواړو تور زیړی، د هغه تور زیړی چې کم بچی شته دی یا کېږي د ټولو تور زیړي په دې امراضو کې مبتلا دي. نو څوک یې په دې پیسو ځان له څوک رزق اخیستی شي. یقینو کې یو سړی به ډېر بې انتها مالداري، الله به ډېر دولت ورکړي، ډېرې ځمکې به وي، ډېر کورونه به وي، ډېر پلاټونه به وي، خو چې په هغه باندې مرض راشي هسې کولی شي؟ یا اصلیت خیم ګورئ، د دنیا اصلیت دا دی چې ته دا وې یاره ما به څوک یاد کی، ما به په دنیا کې څوک یاد کی، زما به یو نوم وي، یو شهرت به مې، یو دولت به مې. یقینو کې څوک هم نه یادوي چې څنګه د جنازه وشوه په قبر کې دفن شوي، کسان د نه را روان شي بس هیر شوي. رسمي دعا شروع شي، لاس پوچت کو الله دې وبخي، لاس پوچت کو الله دې له جنت الفردوس ورکي. رسمي دعا شروع شوه، حقیقي مینه ختمه شوه. په کور کې به د څو ورځې غمي، 3 ورځې، زیات نه زیات د ښځې به د عدت پورې غمي، بس بیا به هیره شي، د دنیا معاملاتو کې به ملوث شي. یقینو کې دا زمونږ د ژوند اصلیت دی. لږ ټیم په دې زندګۍ کې الله لم ورکې، لږ ټیم د قرآن له ورکې، لږ ټیم الله والا سره کښېنئ، هغې له لږ وخت ورکې. خلک وایي اغیار خو دې پسې نښتې دي چې دا دین ختم کې، دا دین ختمېدی شي نشي ختمېدی. همدغه بني اسرائیل دي. بني اسرائیلو کې څه وخت کې داسې حالت هم راغلی و چې انبیا قتلونه یې شروع کړو. روایت کې راځي وی 110 نه 120 پورې په یو ورځ انبیا قتل کړي دي. انبیا پیغمبران یې قتل کړه، 40 انبیا یې قتل کړه، 45 یې قتل کړه. دین ختم شو؟ نه دی ختم شوی، کم شو که زیات شو، الان کې نورم ترقی کوي. خو اغیار دا وی علما ولا ختم که دین ختم دی، خو دا علما څوک ختمولی نشي. کله چې رب دا دنیا آبادول غواړي، څومره وخته پورې آبادول غواړي آبادي، او دا دین محنت به جاري وي.
په هر ځای کې د علماو سره ودرېږي، مرستې وکړي. درته څه وایي څوک دنه پیسې غواړي، که ته ډاکټر لذي مشوره ترې نه اخلي، فیس د نه اخلي که نه اخلي درله، وکیل لذي یو کیس تی وي، درته څه وایي یاره 30,000 روپۍ فیس مې دی، گزاره وکړه، یاره 2,000 به در سره گزاره وکړم، ښه په خوشحالۍ وله ورکې، که نه وي در سره چا نه قرض رالی هغه له ورکې. علما درته چا داسې ویلي دي، الان کې مونږ خپل د جومات امام هم په کشتونو ساتو. یو سړی وي یاره په محله باندې 200 روپۍ کور دی چې د امام له تنخواه ورکو، یاره دې ځل امام ته ویلو ګزاره وکړه نشته را سره، کیبل والا راغلی کیبل دنه کټ کوم، هلکه ګورې 600 روپۍ راکوه، هلکه شب ورځه کیبل کټ کې 600 روپۍ ولا دکان ته ورسوه. دا زمونږ د ایمان حل دی. یقین وکړې علما درنه هېڅ نه غواړي چې کمې پیسې د امامانو له خلک ورکوي، په هغې د یو ادنا سړي چې کم سړی کار روزګار هم نه کي، د هغه د بچي خرچ هم نه وځي په هغې کې. خو ولې دین ښیي درته، ځکه سپک دی. که په انګریزۍ کې د سره یو 2 خبرې وکړي، انګریزي درته بچي ته سکول کې وښیي، نو بیا 6,000 فیس هم ورکولی شي، هغې ته خوشحالېږي. دا دین ګورې ختمیږي نه، د صلحاو سره کینې، دا مشایخ شته دي سره کینې، کم از کم د قرآن د درس ته خو کینې، خپل جومات کې کینې. ماسخوتن په هر یو جومات کې ائمه لګیا دي، یاره الله دا فرمایي، پیغمبر دا وایي، ژوند داسې تیر کا. فقهي مسله دا ده چې کله یو سړی راشي مسله تپوس وکړي، نو دا داسې نه ده چې دې سړي مسله تپوس وکړه کیسه ختمه شوه، نه. امام مالک رحمت الله علیه فرمایي، امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي، وی کله چې یو سړی راځي مسله درنه تپوس کوي، وی دا سړی ستا 60 پولیس رات جوړی ګورې چې ته درته وایې دا کار جایز دی، او که هغه کار کې شبم وي، نو سبا به د سره دلیل وي چې الله د مولانا راته ویلی دی، د مفتی راته ویلی دی، عالم راته ویلی دی، نو هغه سړی خو به ستا 60 باندې قدم کیدي او پولیس رات به تیر کی، ته پکې ګیر شوې، دی پکې ګیر دی. ستاسو دپاره د آخرت خبرې هم هغې کوي. یقین وکړې لږه دې دین سره مینه وکړې، د دنیا ګورېدونکې ده، ختمېدونکې ده. ګناه لمزور ورکړی دی، مونږ ګناه چرته کوو؟ دروازه ځان پسې بند کو، یاره څوک قشته نه، یاره ځان پسې ګیټونه بند کا، بهر خو څوک نشته لاره کې. رب ویې فرشتو ته دې بنده ته وګورئ، د بندګانو نه حیا کوي، او ما پیدا کړی دی حالان کې زه د سره هر ټیم موجود یم، د سا رګ نه ورته نږدې یم، دی بیا هم ما نه حیا نه کوي او بندګانو نه حیا کوي، ګناه کوي. چې کله یو بنده ګناه کوي، روایت کې راځي وي دې سړي نه ایمان اوچت شي. سوچ کوه که دې وخت کې تا نه سا ووته، نو د ایمان خو دننه بره دی، بې ایمانه لاړې، به څه کې چې رب ته ته وایې الله مسلمان هم کلمه مې ویلې ده، او رب چې درته هلته هغه 1,000 شله قومونو کې درته خپل اصلیت وښیي چې ته خو په داسې حالت کې وفات شوی د ایمان د بره ګرځي، ته خو د ایمان په حالت کې نه بیا به هلته څه کې، او چې بیا وی غورځوي دی جهنم ته، بیا به هلته څه کې، څه دلیل به در سره وي، هېڅ نشي کولی. د ګناه نه ځان ساتئ. رب مو ډېر بې انتها خفه کړی دی، رب راضي کې ګورئ.